دریم رکن چې بیا دی هغه زکات دی. اقامة الصلاة و ایتاء الزکات. د زکات ورکول دي نو دا نه کېږي چې ته خو منځونه کې او کلمه خو وې خو تا باندې زکات پره شوی دی او زکات نه ورکې خزانې جمع کې د قارون په شان او ځان غلی کړي نو ستا د دین بنیاد ګډوډ دی. دا چت دی که نه چې دا دیوال نه یا هغه دیوال نه یا میز کې پیلرې نه یو دیوال نیمګړی شي سترې ته لرې کړي کوز به رالوېږي یا به کم از کم راټیټ شي. چې چا باندې زکات پره شو او مال نصاب ته ورسېده دی به خامخا زکات ورکوي. ده باندې زکات ورکول دا فرض او واجب دي. داسې فرض دي لکه څنګه چې مونږ فرض دی. که هغه زنانه ده او که سړی دی خو چې د مال خاوند شو او د جیداد خاوند شو دانې یې کېدي پیسې یې تجارت روانو میوې یې کېدي فصل یې کېده چې د کوم کاروبار کاوه د هغه نه به دی خامخا زکات وباسي. او که دا زکات نه ورکوي دغه مال دغه پټي دغه پیسې دغه دانې به په آخرت کې د هغې نه یو ګنجې مار جوړ شي ړوند مار او د مرۍ نه به تاو شي وي انا مالکه و انا کنزکه زه ستا مال یم او ستا هغه خزانې یم چې بینکونو کې دوی ښودمه او بکسونو کې دوی ښودمه او زکات دې ته نه ورکاو د غریب او یتیم خیال دې نه ساته زه هغه ستا مال یم اوس به دې خوښ شم. الله پاک دې وساتي. د زکات بیان دې لپاره موږ نه کوو چې موږ له خلک زکات راکړي. دا صرف او صرف د الله جل شانه حق بیانول دي چې اول ایمان دی بیا مونږ دی او بیا دریم نمبر زکات دی. داسې خو نشم کولی چې چا د خفګان د وجې نه زه د مونږ بیان کوم د ایمان بیان کوم مین کې زکات پرېږدم په بیا مې روژه ده. نو اول ایمان دی بیا مونږ دی بیا زکات دی بیا روژه ده. موږ باندې حق ویل لازم دي چې حق وینا به کوو او که څوک یې په دې باندې اړوي چېرې مولوي صاحبان یې ځان دپاره وایي نو چې مال یې سره رانه کوي که دغه نیت نه وي په دغه نیت زه نه وام. خو زکات ورکول دا واجب و لازم او فرض عین دي. په حدیث مبارکو کې راځي چې کله دو ګناهونه په امت کې عام شي په قوم کې عام شي نو دو عذابونه بیا راځي. ما منع قومنا الزکاة چې کله یو قوم زکات منع کي یا ټول قوم یا په دې قوم کې ځینې ځینې خلک بعضې خلک زکات نه ورکوي ځان پرې غلی کي که هغه دانو زکات وي که د پیسو زکات وي که د هر شي زکات وي دا خلک زکات منع کي. نو منعو القطره خشک به راشي باران نه به ختم شي. که ته اوس وایې چې مړه باران نه خو کېږي دا څه ټایم خشکه راشي ګزاره کېږي څه به کوو. نو بیا حدیث شریف کې راځي چې لولا البهائم لم یمطروا ولولا شيوخ ركع که چرته را دا زناور نه وي او دا شیوخ نه وي او دا ماشومان نه وي نو باران چرته بیا نه کېدو لصب علیکم العذاب صبا په تاسو به الله شانه عذابونه په شیبو شیبه راوستي دي. خدای ضعیفو خلکو برکت دی او د ماشومانو برکت دی ماشومان د ګناه نه پاکي او د زناورو برکت دی چې زما ستا دغه عذاب منه دی او دا باران څه نڅه کېږي.
نو برای کرم هر څوک چې په دې عمل وکړي ټول خو داسې نه چې خامخا هر سړی زکات نه ورکوي ډېر خلک زکات هم ورکوي خو لیکن چې کلي علاقه کې ځینې خلک هم زکات ورنه کړي نو دنیا عذاب عامي ټول پکې بیا راګیري او دویمه ګناه د هغې عذاب هغه دا دی چې کله په یو قوم کې زنا عامه شي بدکاري عامه شي نو په دې قوم باندې به په دې مخلوق باندې به داسې مرضونه راشي چې مخکنو خلکو به هغه مرضونه نه یې لیدلي دا د حدیث شریف چې کله زناګانې عامې شي په دې خلکو به داسې مرضونه راشي چې مخکنو خلکو به هغه مرضونه په سترګو هم نه لیدلي اوس پام کوئ نو باران بس خلک ړانده شي یا که باران شروع شي بېنیټې شروع شي بیا ودرېږي نه او مرضونه هم هغه حد ته ورسېده چې ډاکټران هم پرې نه پرېږدي الله جل شانه دې موږ ته په ټولو احکامو د اسلام باندې د توفیق عمل راکړي نو زکات ورکول مطلب مې دغه دا واجب او لازم دي او فرض عین دي د دې ورکول لازم دي او که څوک یې نه ورکوي دا ګناهګار دی قطعي ګناهګار دی هغه مال به په آخرت کې د عذاب ذریعه وګرځي او په هغې به دوزخ ته بیايي نو یو مالدار دی بل غریب دی د مالدار دا مال زکات دې دپاره دی دې دې په الله پاک احسان ناړئ چې ما خلکو له زکات ورکړو ما صدقه ورکړه د الله پاک احسان دې ومني چې الله پاک دا مال خو تا راکړی و او ما ته لږه حصه ویسته ځکه تا له خو مال الله پاک درکړی اغناه الله ورسوله دا الله پاک غني کړي الله پاک رسول غني کړي الله پاک دا مال درکړو چې الله پاک دا مال درکړو ګوره پتا الله شو دا رحم او کرم وکړو چې په 40 روپیو کې 1 روپۍ ته ورکړې د الله پاک په نوم باندې او که حکم داسې وی چې تا 1 روپۍ ځان ساتلې او دا 39 په زکات کې ورکولې یا به ته تم شوې دا خو هم کېږي که نه د الله پاک حق دی ځکه ټول د الله پاک حق و چې هغه 39 زکات کې ورکوه 1 روپۍ ځان نه یې څاروه دا احسان د الله پاک ومنه بل تاله دا پکار ده داسې مه ووه چې ما د غریب سړي سره احسان وکړو ما د هغه څه ښه وکړه دا خبره نه وباسه په غریب باندې تکبر هم مه کوه ځان پې لوی مه شماره داسې مه ووه چې ما زکات ورکړو زه خو غټ سړی یم او ځان هغه سپک وګڼئ ځان پې لوی وګڼئ نو که دغه کار کوي او زکات ورکړي هغه الټه ګناه ده احیاء العلوم فرمایي ځکه ته د هغه فقیر احسان ادا که د فقیر ښه ومنه ځکه چې ستا نه هغه اخیرې د مال هغه فقیر واغستې ته په دنیا کې یو خیرن شی چا نه اخلي یو ګندګي چا نه اخلي ستا په هغه زکات باندې ستا مال پاک شو ستا مال پې صفا شو او هغه ګندګي نه فقیر واغسته د هغې احسان ومنه او فقیر له دا پکار دی چې د الله پاک شکر دی ادا کړي مالدار ته دعا وکړي د نیکۍ او د اصلاح ځکه چې ورنی احسان خو د الله پاک و چې ته غریب وي خو تا الله پاک دغسې حصه مقرر کړله چې د غریبو هغه لاس پې ازاد شو او بیا هغه مالدار ته دعا وکړه د نیکۍ او د اصلاح چې تاسې لاس واړو بل غریب ته دا پکار دی غریب او فقیر ته چې دی به چرته هم زکات سوال نه کوي زکات سوال به چرته هم نه کوي په تا باندې امتحان دی په خپل کور کښېنه خپل ټک ټوک کوه که څه رال جوکه او که رانل جو ګزاره کوه
نو دا په نوم چې کوم سوالګري ګرځي او زکات راکه او صدقې راکه دې ته بالکل ورکول دا صحیح نه دي. هغه فقیران هغه غریبان چې هغو سوال نه کوي، چا نه زکات نه غواړي، چا نه صدقه نه غواړي، د هغو تفتیش پکاري، د هغو معلومات پکاري، د هغو سره سلام پکاري او په هغو کې اجر او ثواب هم ډېر دی. او مالدار ته بل کار دا پکار دی چې دې کله هم زکات ورکوي نو د هغه کس نه به د دنیا لالچ بېرته نه غواړي. دې دپاره زکات ورکوي چې سبا له مې په کار راشي، ما سره یو ډېړي وکړي، ما له یو کار وکړي، ما له کوټه پټه کړي، ما له یو ګېډۍ ډکي راکړي. نه، په دې نیت یې ورکوه چې بس نه دې پېژنم او نه مې پېژنې. بس خو مسلمان یې فقیر یې غریب یې زکات مې درکړ، خبره ختمه. او که دغه مسلې مینځ ته رالې نو دا زکات لله تعالی نه دی. د هغې دپاره یو طریقه کتابونو ښودلې ده چې په ځان به آیت شریف کې راځي په چا به احسان ناړې. یو فقیر دی ته هغه له زکاتونه ورکول څه وخته پورې مثلا ستا په ګاونډ کې یو غریب و، ملنګ و، فقیر و، تا زکات ورکاوه، ستاسې جوړه وه، لانجې څه نه وه، د پټي کټې لانجې څه نه وه، خبرې څه نه وې اړولې، خو چې کله یې څه دنیا په سر باندې خبرې واړولې، لاندې باندې راغی، د دین مسله نه وه، تا د هغه نه خپل زکات بند. چې زکات دې بند کړه پته لګي چې ته لله تعالی زکات نه ورکوې. ستا خو دنیا دشمن شو، دین دشمن دی نه دی، نو زکات ولې نه ورکوې؟